د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی او بردار ځګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلودل. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل. د هغه طرف ورته وویل سوه څوک یې؟ ویل عمر. خور یې وبېرېدل. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا یې دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی او ویل تاسې څه شی وایه؟ هغو ویل هیڅ شی نه و، موږ په خپل منځ کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېدل، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید رضی الله تعالی عنه وویل یا عمر، که حق بیل ستا د دین څخه په بل دین کې و. عمر پر سعید نارې کړه اصبعته، آیا د دینه اوښتی یې؟ سعید وویل بل اسلمتو، یا بلکې مسلمان شوی یم. عمر هغه خپل اخښی سعید راچپه کړي او وهي. د عمر خور فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر ځینې راپورته کړي او خپل خاوند خلاصوي. عمر خپله خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپېړه ووهل. د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه او ویل هو، موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر ناامید سو او ویلیدل چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي، او دا هم اول وار و چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته ویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل یا یې زه ښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم، فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو یې ورته وویل یا عمر، دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي، یو وار غسل وکړه، بیا به یې درکم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په هغه ورقه کې بند سو چې دا به څه شي وي او څه به پکښې لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو. غسلخانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کم وخت چې راووتی، خور یې هغه ورقه چې قرآن مجید پر لیکل سوی و ورکړه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لیک او لوست زده وه او د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوي وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل الرحمن او الرحیم څومره ښه پاک او طیب، نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوي وه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یعنی ای محمد، موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشى، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل سوی دی د هغه چا له طرفه چې پیدا کړي دي مځکه او لوړ لوړ آسمانونه. الرحمن على العرش استوى، دغه د مځکو او آسمانو خالق، ډېر مهربان، رحمان، پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، خاص دلره دی، یوازې دی جل جلاله د هغو شیانو مالک دی چې په آسمانو کې دي، او د هغو شیانو مالک دی چې په مځکه کې دي، او د هغو شیانو مالک دی چې د مځکې او آسمانو په منځ کې دي، او د هغو شیانو مالک دی چې تر مځکه لاندې دي.
دغه ټول موجودات په پیدا کولو، په ملکیت، په فرمانبرداري کې یوازې د ده جل جلاله دی، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالی کوي، دې ته ضرورت نشته، ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی. الله عز وجل ته په زوره خبرې، کرارې خبرې، پټ د زړه حال ټول یو شی دی، په ټولو حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی حقیقي معبود دی، خاص دلره دي ښه نومونه او صفتونه. دغه د سورة طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته راورسېدی چې الله جل جلاله فرمایي: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری. بېشکه چې زه الله یم، بې له ما څخه بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نشته، نو زما عبادت کوه او زما د یادولو دپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها. بېشکه چې قیامت راتلونکی دی، زه اراده لرم چې د هغه د راتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى. د پاره د دې چې هر چاته د هغو عملو جزا ورکړل شي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه دي چې ټول د الله جل جلاله او د قیامت په باره کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو آیاتو په تلاوت سره نرم شو، د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی، د مسلمانېدلو اراده یې شوه. نو یې وویل دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی چې ورسم؟ خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټ و او دا خبرې اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه راوغورځېدی، ویل زیری در کوم یا عمر، زه دا آرزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي. هغه چې ویې فرمایل الهي په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام سره اسلام معززه کړي او درځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه دروښیم. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته رارهي کړي، هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و. کم وخت چې د ارقم کور ته ورسېدل، د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه خپله توره ورسره وه او د جنگ دپاره آماده معلومیږي، او هلته بیا هغه نعیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت رارهیدی. و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر رارهیدی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. په هغه نوره قصه چې د فاطمه بنت الخطاب او سعید رضی الله تعالی عنهما په کور کې پیښه شوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ دپاره تیار او آماده دي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورسېدی او د کور دروازه یې وټکول، یو د اصحاب کرامو څخه ورولاړ سو، د دروازې تر چاک یې ورته وکتل، ویې لیدل چې عمر توره په لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته یې حال ووایه، او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده؟ دوی ویل عمر دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ویل عمر دروازه ور خلاصه کړئ، که د ده راتګ د خیر په نیت و خیر به وویني، او که د شر په نیت راغلی و د ده په توره به یې ووژنو. هو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی، مګر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او فارس دی، داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نشته.
په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خونې څخه راووتی. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل پرېږدئ چې کور ته راشي، زه یې د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ. اوس خلق په حیرت کې دي چې عمر د ده علیه الصلاة والسلام د وژلو په نیت راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړئ. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره کم ساتونکی هم نشته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل ته خونې ته ننوځه. مګر بیا هم چاره نشته، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطاعت حتمی دی و عمر رضی الله تعالی عنه ته دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ورننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورنږدې سو. عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ګریوانه ونیوی او شدید تکان یې ورکړه. په دونه قوت سره یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اما آن لك یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زویه د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور هم وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو او نور یې هم وفرمایل اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تکبیر وویل او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ آواز نارې کړه الله اکبر. دا تکبیر په دونه لوړ آواز و چې ټولې مکې واورېدې. قریش وویل والله یوه حادثه پیښه ده او لویه حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوه سو چې خبره ښکاره او واضحه سوه او خلق خبر سوه. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپلو کورو ته ولاړ شي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په تلوار ووتل او هر یو پر خپله لار ولاړ. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ما اسلام راوړي د ځان سره فکر وکړي چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ډېر عداوت لري. خپل زړه راته وویل ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. ویل څنګه راغلی؟ ما ویل غواړم چې خبر دې کم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه و وسلم ایمان راوړي او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و وسلم راوړي دي. ابو جهل د کور دروازه په زور بنده کړه او ویل تبا لک، تالر دې هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه، په شنه سهار دې دا زیری را باندې وکړي، دا څه خبر و چې تا ما ته راوړي؟ ورونو تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او مړانې د قصد او عزم خاوند و. د ده اسلام و مشرکانو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت، شرف او خوشحالي وه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېدل، وهل او ټکول به یې ورکول. خو کم وخت چې زه مسلمان سوم زما ماما ته ورغلم چې ابو جهل ابن هشام او په خپل اسلام خبر کړي. هغه په کور دننوتی او دروازه یې راته وتړل او بیا د قریشو یوه بل لوی سړي ته ورغلم، هغه مې هم په خپل اسلام خبر کړي، هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور دننوتی. بیا مې د ځانه سره وویل دې خلقو خو څه ونه کړه، مګر دا نه ده صحیح چې نور مسلمانان وهل کېږي او زه دې ونه وهل سم. یوه سړي راته وویل غواړې چې خلق ستا په اسلام خبر سي؟ ما ویل هو. سړي ویل کم وخت چې
خلق په حجر کې کښېنستل، ته ورسه د جمیل ابن معمر وسنګ ته کښېنه او په قراره سره ورته ووایه چې زه مسلمان شوم. بس په دغه ورځ ټوله مکه در خبروي. عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د اسلام خبر ژر نشر سي او ټول قریش به خبر سي. نو عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف ورهیس. د دغه قصې روایت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کوي او وايي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبه شریف سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته وویل یا جمیل آیا ته نه خبر؟ هغه ویل په څه شي؟ ویل ته نه خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي والله زما پلار ته هیڅ جواب ورنکړي او نه پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاړ سو او نارې کړه یا معشر القریش. عمر دین پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی او وایي دی درواغ وایي بلکې زه مسلمان سوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنه خپل اسلام د ټول قریشو په حضور ښکارا کړ. قریشو د هغه خپل عادت سره سم چې هر څوک به مسلمان سو دوی به واهه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړ. دوی دی وهي او دوی وهي. دی وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام درلودی. خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دی او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نه دی. پر عمر رضی الله تعالی عنه له هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې نور نسم جنگیدلی. نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه هغه ونیوي او په ځمکه یې غزار کړي او د هغه پر ځګر کښېنستی. نور قریش دی وهي خو دی د عتبه پر ځګر ناست دی او دوی ګوتې د هغه پر سترګو ورموږي او ورته وایي دغه خلق را څخه لرې کوي او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړې ځینې لرې سي پرېږدي والله ړنډوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه. ده هم عتبه ایله کړي. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړې. دوی دغه د ونیسه ایلکه په حال کې وه څو عاص ابن وائل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار یا په بل روایت کې ابو جهل چې د قریشو د لوی مشرانو څخه راغلی. ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله نوره هم اوږده سي په خپله د قریشو په منځ کې فتنه جوړېږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کوي پرېږدي. هغو هم پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړ. امام بخاری د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې و دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عاص په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و او عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل څه درته پېښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سم ما ووژني. عاص ابن وائل وویل څوک نشي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې ورووتی ویې لیدل چې شیله په خلقو ډکه ده. ده ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل دغه عمر ته ورځو چې د دینه اوښتی دی. عاص ویل هغه ته څوک نشي ورتلای، یعنی زما په جوار او ساتنه کې دی. بیا نو خلق سره وپاشل سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې سره کفایت ونه کړي چې قریش په خپل اسلام خبر کړه، بلکې خپل کور ته چې ولاړی هلته خپل اولادونه سره راټول کړه او ورته ویل پوه سئ چې زه دا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
او زه تاسې امر کوم چې پر یوه الله جل جلاله به ایمان راوړي. زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: پلاره، زه 1 کال د مخه مسلمان شوی یم. پلار یې په قهر سره ورته وویل: په والله زه به تا ته ښه وهل درکړم. آیا ته پلار پرېږدې چې جهنم ته داخل سي؟ یعنې ته مسلمان شوی وې او ما ته دې هېڅ نه ویل؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې به هر وخت دغه کیسه ور په یاد شوه، زوی ته به یې قهر راغلی. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بیرې نشي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکانو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل و. مګر د مسلمانانو دپاره د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام څه فایده ورسول؟ د هغه په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي: موږ مسلمانانو د کعبې شریفې سره لمونځ نشوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان الرومي رضی الله تعالی عنه وایي: کم وخت چې عمر اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی، او موږ مسلمانان د کعبې شریفې پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای، پر کعبه شریفه مو طواف کولی سوای، او که یو چا بد او ناوړه الفاظ راته ویلي وای، تر یوې اندازې مو د هغه جواب هم ورکولی سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي: د کومه وخت څخه چې عمر اسلام راوړي، موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغییر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته ورغلی او ویل: یا رسول الله، آیا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاته سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که مړه سي او که ژوندي پاته سي، تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم مې دې په هغه ذات وي چې ته یې په حق سره رالېږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود وو د وتلو دپاره تیار او آماده کړه. مګر هو، هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه وو، مریان او هغه ضعیفه خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټول 40 نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 لینه یا 2 قطاره ځینې جوړ کړه، او ټول نفر په خپله اسلحه مسلح دی. د یوه قطار په مخ کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه دی، او د بل قطار په مقدمه کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی، او د 2 قطارو په منځ کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دی. مسلمانان د دارالارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبې شریفې طرف ته رهي دي. پر لارې تحلیل او تکبیر وایي: لا اله الا الله محمد رسول الله، او الله اکبر وایي. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونه سوه، نه یې آزار ورکوي او نه یې جنګ ورسره وکړي. د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه سره د الله عز وجل دین ښکاره او روښانه سو، و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حال څخه و اظهار او اعلان ته راووتی، او د دغې ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړل سو. ابن ماجه او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل یې: په کومه ورځ چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، د عمر په اسلام سره د اسمان ملائکه یو د بل سره زیری ورکوي. بزار او حاکم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل: کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، مشرکانو وویل: مسلمانانو نن ورځ زموږ څخه انتقام واخیستی، او د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي:
یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین، چې دا د سورة الانفال 4 نمبر آیات دی. یعنی ای نبی صلی الله علیه و آله وسلم، تعالی الله او لمؤمنانو څخه هغه کسان چې ستا متابعت کوي بس او کافی دي. دا د مفسرینو لخوا د دغه آیات شریف یو قسم ترجمه ده. ابن سعد او طبرانی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویلي د عمر رضی الله تعالی عنه اسلام فتح و او هجرت نصرت و او خلافت رحمت و. موږ د عمر تر اسلام راوړلو تر وخته د کعبه شریف سره لمونځ نسوای کولای. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړي او تر هغه یې د مشرکانو سره جنگونه کول، څو موږ یې پرېښولو چې د کعبه شریف سره لمونځ وکړو. ابن سعد او حاکم د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، اسلام داسې سو لکه یو څوک چې پر موږ را رهیوي او کرار را نږدې کیږي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه شهید کړل سو، اسلام داسې سو لکه یو څوک چې زموږ څخه رهیوي او کرار لرې کیږي. اسلم مولا عمر رضی الله تعالی عنهما وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بعثت د 6 کال د ذی الحجې په میاشت کې مسلمان سو او هغه وخت عمر 16 کاله و. خو صحیح خبره دا ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمر د مسلمانېدلو په وخت کې 13 کاله و. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې د عمر 16 کاله و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قیافه ورون د سیرت او تاریخ په کتابو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قیافه داسې بیانېږي. عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې جګ و بلکې ډېر جګ سړی و. دی او خالد رضی الله تعالی عنهما د هغو ډېرو جګو خلقو څخه و. هر وخت چې به ډېر خلق سره یو ځای سو، د هغو د منځ څخه عمر او خالد رضی الله تعالی عنهما لوړ معلومېدل، او کم وخت چې به پر آس سپاره سوه پښې به یې مځکې ته رسېدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې ډېر جګ و بلکې برداره او غټ سړی و. دبدبه او هیبت یې درلوده. فقط د ده رضی الله تعالی عنه د قیافې څخه خلق بیرېده. رنګ یې سپین او د سروالي و خواته مایل و. مخ یې په غوښه ډک و. سترګې، پزه او باړخوګان یې ښه ایسېده. پښې او لاسونه یې ډېر غټ وه. کروړ او پیچلي عضلات یې درلودل. د خلقو په منځ کې چې به رهي و او تا به د لرې ورته کتل، دا به دې خیال سو چې دغه یو نفر پر آس سپور دی او دغه نور پیاده دي. تګ یې ډېر چابک و، څوک نه سوای پسې رسېدلی. اواز یې ډېر زیات لوړ و. که یې په لوړ اواز یوه لویه ناره کړې وای، کم چا چې به واورېدل قریبه وه چې بېهوښه دې سي. شفا بنت عبدالله رضی الله تعالی عنهما چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لمسۍ ده، یو عابد او پرهیزګاره قوم یې ولیدی چې آرام تله. په کښته اواز یې خبرې کولې، خواړه یې لږ خوړل. دې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی او ولې داسې کوي؟ ورته وویل سوه دغه زاهد، عابد او پرهیزګاره قوم دی. دې ویل سبحان الله، ما عمر رضی الله تعالی عنه لیدلی دی چې خبرې به یې کولې، په خلقو یې اورېدلې، یعنی په لوړ اواز غږېدی او تګ یې چابک کاوه. که به یو څوک واهه خوږاوه یې او چې خواړه به یې خوړل ځان یې مړاوه. مګر پر دغو ټولو سربیره د حق ویونکی و. نو زهد او تقوا، طاعت او عبادت په آرام تګ او ځان ضعیف ښکاره کولو کې نه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه ټول شدت سره بیا هم په ایمان او عبادت، زهد او تقوا کې تر هر چا لوړ او الله جل جلاله ته نږدې و. یو وخت یو سړی کرار په عاجزي سره چې سر یې ځړولی و رهي و.
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل سړیه سم ځه اسلام مریض نه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چپدسته و چې په عربي کې اعصر ورته وایي، مګر دی رضی الله تعالی عنه اعصر یسر و. اعصر یسر بیا هغه څوک دی چې اصلا چپدسته وي خو راسته لاس هم بې له تکلیفه استعمالولی شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه په کارو کې دواړه لاسونه استعمالول. او بل اصلع و. اصلع و هغه چاته ویل کېږي چې د نزلې وریښتان یې ختلي وي، خو د ده رضی الله تعالی عنه وریښتان ډېر زیات ختلي او لږ وه. فقط د څټ و طرف ته یې یو څه وریښتان درلوده، حتی د سر پر بغلو یې لا هم وریښتان نه وه. کله چې ږیره سپینه سوه نو ږیره او د سر هغه پاته وریښتان یې په نکروزو سره کول. بریتونه یې د دوو طرفو خواته اوږده وه، د لوړ او کښته طرفه یې غچې کول، خو د بغلو و طرف ته اوږده وه. کم وخت چې به یو مهم کار ورته پیښ سو، یا به یې د یو مهم کار په باره کې فکر کاوه، یا به یې د هغه کار اراده وکړه، بریتونه به یې پیچل او تاوول. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قیافې صفات وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د جاهلیت او اسلام په دواړو وختو کې شدید سړی و، نو د اسلام لپاره لوی قوت سو چې موږ به دغه د ده رضی الله تعالی عنه شدت په ډیرو ځایو کې ووینو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله وروسته زیږېدلی دی، نو تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله کشر سو. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام ابن المغیره المخزومیه ده چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د اکا لور ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او خالد ابن ولید په منځ کې د عمر رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نسب او قرابت موجود دی، او دغه د قرابت او دوستی وجود پر هغو کسانو رد دی چې وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ښه نه ایسېدی، ځکه په قوم کې سره جلا او لرې وه. حال دا چې دوی قریبان وه او پر عمر رضی الله تعالی عنه خالد رضی الله تعالی عنه ګران هم و، ځکه د ده د اهل او کورنۍ څخه و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کورنۍ او اولاده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر اولادونه درلودل. د مشهوره اولادو څخه یې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهوره صحابي، محدث، فقیه، عابد او زاهد او د مسلمانانو لوی عالم دی. همدارنګه د هغې شورا غړی دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلیفه د ټاکلو لپاره مقرره کړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام د لوی علماو او عظماو څخه دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور اولادونه عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن اصغر، ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی. او نور اولادونه عبیدالله، عاصم او فاطمه رضی الله تعالی عنهم دی چې دغه عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنه د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د مور له طرفه نیکه دی. د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه مور د عاصم ابن عمر ابن الخطاب لور ده. کوم وخت چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پر خپلو اقرباو چې بني امیه وه د خرڅ او مصرف لخوا تنګي راوستل، نو دغه اقرباو یې د بني امیه و یو مشر ته شکایت وکړي. هغه مشر یې ورته وویل دا عجبه نه ده چې نسبت یې و عمر ابن الخطاب ته کوئ او بیا شکایت ځینې کوئ، دا د هغه د نسله څخه دی. یعنی کوم وخت چې عمر ابن عبدالعزیز د عمر ابن الخطاب د نسل څخه دی، نو خود به دغسې زهد او تقوا پکښې موجود وي. دا په زهد، تقوا او پرهیزګاري کې د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه شهرت.
عمر رضی الله تعالی عنه نور اولادونه هم درلودل. عمر رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په زمانه کې 3 ودونه کړي دي او په اسلام کې نور ودونه هم کړي دي. او مشهوره زوجه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ده چې د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه لور ده. نو اوس د اهل تشیع او نور معاندینو و خبرو ته وګورئ چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې یې کوي. حال دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه زوم یا د لور خاوند دی او علي رضی الله تعالی عنه د خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې په نکاح ورکړه. چې څوک دا فکر ونه کړي چې دغه دوستي په خاصه و او بیا یې د خلافت په سبب اختلاف پیدا شو. هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې دغه نکاح او واده شوي دي. د معاندینو خبرې بې حقیقت دي. ام کلثوم د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لور ده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لمسی کیږي. د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما خور ده. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حیات کې زیږیدلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دې سره د نکاح کولو اراده وکړه، د دې رضی الله تعالی عنها عمر لږ او کم و. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا امیر المؤمنین دا کوچنی ده. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا ابا الحسن را په نکاح یې که. په والله زه د دې عزت او کرامت دونه ساتم چې بل څوک یې نشي ساتلی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم موافق سو. د نکاح تر تړلو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په روضه شریفه کې د منبر او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور په منځ کې کښېنستی چې اصلا دغه ځای د مهاجرین الاولین د ناستې ځای و. نو عمر رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو په منځ کې کښېنستی او ویل مبارکي راکړي. هغه ویل یا امیر المؤمنین د څه شي مبارکي درکو؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل د علي لور ام کلثوم په نکاح کړه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولې د دغه نکاح حال ښکاره کاوه؟ جواب یې دی رضی الله تعالی عنه په خپله وایي. نو یې مهاجرینو ته وویل تاسې به وایاست چې کوچني یې په نکاح کړه. هو دا کوچنی ده، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اورېدلي دي چې ویې فرمایل د قیامت په ورځ هر سبب، هر نسب، هر قرابت پرې کېږي بې له زما سبب، زما نسب او زما قرابت. د قرابت څخه مقصد هغه دوستي ده چې د نکاح په سبب پیدا کېږي چې په عربي کې سحر ورته وایي، په صاد سره سحر، صاد او کوچنی هې. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مې نسب موجود و. هغه چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور حفصه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نکاح کې و. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مې سبب هم موجود و چې د ده علیه الصلاة وسلام د اصحابو څخه یم. نو ما غوښته چې دغه دریم شی چې قرابت دی هم ورسره یو ځای کړم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوم وګرځم او د دغه دپاره مې کوشش هم کاوه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ام کلثوم څخه 2 اولاده پیدا سوه چې زید اکبر او رقیه دي. ام کلثوم او زید اکبر دواړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یوه ورځ وروسته وفات سوه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شدت او تندی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډیر شدید طبیعت خاوند و چې دغه د طبیعت شدت به وروسته موږ د ده رضی الله تعالی عنه په سیرت کې ووینو. کم وخت چې دی رضی الله تعالی عنه خلیفه سو، خلقو به د ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مقارنه او موازنه سره کول.
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ډیر نرم حلیم او پاسته طبیعت خاوند و، مګر نه د الله جل جلاله پر دشمنانو، خو د مسلمانانو سره ډیر نرمه پسته او ملایمه گزاره کول، تر داسې اندازې چې د مسلمانانو ماشومانو چې به ولیدي پسې ځغستل به. عادتا هلکان چې استاد وویني ځینې ځغلي او پټېږي، مګر هلکانو چې به خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي پسې ځغستل به او ورته ویل به یا ابتی یا ابتی، ای پلاره ای پلاره، او در رضی الله تعالی عنہ به پر سرو لاس ورتېراوه. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نرمي او حلم و. مګر کوم وخت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفه سو، نو د خلافت په اوله هفته کې چې به کوم ځای ته ورغلی، هلته که به د اصحاب کرامو مشران هم سره یو ځای وه، یوې او بلې خواته به د بیلې څخه تښتېدل. خلق په بیره کې دي، ځینې تښتې، نه غواړي چې د ده سره مخامخ شي. خلق انتظار باسي او ورته ګوري چې اوس عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل خلافت کې د خلقو سره څنګه گزاره او معامله کوي. څو دغه خبر په خپل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدی چې خلق د ده څخه تښتي او نه غواړي چې د ده سره مخامخ شي. نو یې مؤذن امر کوي چې غږ وکړه الصلاة جامعة، او دا خو درته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت څخه دا عادت او رواج و. کوم وخت چې به د یو مهم کار لپاره د خلقو جمع کېدل یا راټولېدل مقصد و، نو به دغه ناره کېده الصلاة جامعة، او خلق به په دغه غږ په مسجد نبوي کې سره یو ځای کېدل. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په امر د الصلاة جامعة غږ وسو او خلق په مسجد کې سره راټول سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر منبر کښېنستی. کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه ویل، د منبر پر هغه لوړه او درېیمه زینه به درېدی. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه سو، د منبر پر دوهمه زینه به درېدی او پر هغه زینه به کښېنستی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پښې ایښولې. دا کار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقام د احترام په سبب کاوه. خو کوم وخت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفه سو، پر اوله زینه ودرېدی او پر هغه ځای به کښېنستی کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پښې ایښولې، چې دا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مقام سره احترام او ادب و. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د منبر پر هغه ځای کښېنستی کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پښې ایښولې. کوم وخت چې خلق سره راټول سوه، عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې درود ووایه او بیا یې وویل. ورونو ښه متوجه سي، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منهج او ختمه شده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل ما ته خبر را رسېدلی دی چې خلق زما د شدت څخه وارخطا دي، زما د قهر او سختۍ څخه په بیره کې دي، او خلق وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په موږ کې موجود و، عمر پر موږ شدت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود څخه نه بیرېدی. کله چې بیا ابوبکر صدیق زموږ امیر و، بیا هم د شدت کاوه. نو اوس چې ټول امر د ده په لاس کې دی، څه به راسره وکړي؟ هر چا چې دغه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. مګر کوم وخت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم، د هغه نوکر او مریی وم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اندازه کریم، رحیم، نرم او مهربان و چې هیڅوک د هغه ځای ته نشي رسېدلی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه الصلاة والسلام په باره کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چې دا د سورة التوبه 128 نمبر آیات دی. نو ما خپل شدت د هغه علیه الصلاة والسلام د نرمۍ سره ایښی و. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور لته توره وم،
څرنګه چې یې غوښته هغسې یې استعمالوله. یا به یې په پوښ کې پټه کړه یا به یې پرېښولم چې پرې کېدل وکړم. یعنې ما خپل ځان او خپل شدت د هغه علیه الصلاة وسلام په حضور کې ایښی وه. که به یې شدت غوښتی پرې به یې ښولم چې شدت وکړم، او که به یې نرمي غوښته منع به یې کړم. زه تر آخره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر دغه حال وم. څو د الله جل جلاله و ملاقات ته رحلت وکړي، او الحمدلله هغه زما څخه راضي و، او زه په دغه حال ډېر بختور او خوشحاله یم. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو والی او امیر و، او هغه هم هغه قسم سړی و چې هیڅوک د هغه د علم او نرمۍ څخه انکار نشي کولای او نه یې کوي. نو زه د هغه نوکر او کومکي وم. دغه زما شدت مې د هغه د نرمۍ سره ګډاوه. بیا هم د هغه په حضور لڅه توروم چې یا مې په پوښ کې پټه کړي یا مې پرېږدي چې پرې کېده وکړم. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کړي، او الحمدلله هغه زما څخه راضي و، او زه په دغه کار خوښ او بختور. محترمو ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په شپږمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.